نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی الله ما ځان تفریدي ګیله خو په زړه کې ده اے د الله رسوله د جنت حوري به ما ځان تفریدي الله به ما ځان تفریدي د جنت نعمتونه به ما ځان تفریدي هغه ګیله خو په زړه کې و چې خلکو ته نفرت کو یو صحابي دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی الله به ما ځان تفریدي اے د الله رسوله حوري به ما ځان تفریدي اے د الله رسوله د جنت نعمتونه به زما نصیب شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی زما په خیال ستا وعده ته زړه شوی دی چې وعده وکړي هغه ته نه د الله رسوله کله چې مسلمان نه وم خلکو به زمانه نفرت کو دا صحابي د شکل ښکلی نه دی تور دی د رنګه تور دی سترګې وړې دي شونډې غټې غټې دي شکل یې ښکلی نه دی الله ورکړی دی خو ښکلی نه دی دا مخلوق په نظر کې وینه د الله رسوله زه چې به کله غیر مسلم وم ایمان مې نه و راوړی نو زه چې په کومه لار باندې لاړم په هغې لار باندې به خلک نه توي چې په دې باندې پلانکۍ تللی دی زما نه به یې دومره نفرت کو دومره نفرت به یې زما نه کو او چې ما به په کوم لوښي کې خوراک وکړو یا په کوم جام باندې اوبه وڅښلې په هغې جام به چې اوبه نه څښلې زما نه به یې نفرت کو چې دته وګوره دې شکل ته یې وګوره او کله چې ما ایمان راوړی دی نو چې ما ایمان راوړی دی اوس هم زه ستا په هغې ګلونو ګلدستو کې داخل یم لیکن بیا هم زما سره څوک مینه نه کوي او زما ته توجه نه راکوي نو د الله رسول الله به ما ځان ته پرېږدي د جنت حورې به ما ځان ته پرېږدي د جنت نعمتونه به زما نصیب شي د الله رسول ورته وایي لاړ شه د پلانکي صحابي دروازه وټکوه او دا ورته ووایه چې د الله رسول رالېږلی یم نبي علیه الصلوۃ والسلام رالېږلی یم پخوا به داسې طریقه وه چې چا به خور لور ورکوله نو صحابي له به راغی نبي علیه الصلوۃ والسلام له به راغی علماو له به رالو د الله رسوله یا عالمه په دین پویا زما لور پیغله شوې ده زما خور پیغله شوې ده زه هغه ورکول غواړم که داسې مناسب رشته راشي نو مونږ ته به قبولي اوس خو علماو ته څوک نه وي علماو له څوک لوڼ هم نه ورکوي سبا به څه خوري دغه اوږده موضوع د خپل ځای باندې بیا راشي لیکن صحابي لاړو د بل صحابي دروازه یې وټکوله هغه چې راووتو دغه صحابي خو نبي علیه الصلوۃ والسلام ته ویلي دي چې زما لور پیغله شوې ده او که چېرته داسې دینداره کورنۍ یا داسې مناسب سړی نو لکه ځای ورکولو ته تیار یم هغه وایي چې د الله رسول به ماله ښه ځای خوښوي بد به نه خوښوي صحابي چې لاړ دروازه یې وټکوله سړی راووتو وی د الله رسول رالېږلی یم وی چې لاړ شو دوی ته آواز وکړه ور ورته وټکوه هغه سوال جواب پسې راغلی لیکن هغه چې هغه ته وکاته نو هغه مناسب ونه ګڼله چې دا زما د لور لایق دی هغه وایي چې د الله رسول رالېږلی زه پکې سلام مشوره کوم د کور والا سره ښه خبره ده چې څوک خپله خور لور ورکوي چې د ښځې سره مشوره وکړي وي زه ورکه د خپل کور والا سره مشوره کوم چې کله هغه لاړه او خپلې ښځې ته سوال جواب وکړو چې د الله رسول نبی علیه الصلوۃ والسلام کس رالېږلی دی ته راشه ووینه چې خپله لور ورکولو ته تیاره یې او که نه لیکن شکل خو یې داسې دی او سمال جایداد هم نشته خپل کور هم نشته او خبره خو یې مخکې کړې ده چې د الله رسول الله به ما ځان ته پرېږدي که زه چېرې جنت ته لاړ شم د جنت حورې به ما ځان ته پرېږدي هغه خبره خو یې په زړه کې ده سړی راووت ورسره ښځه ده وی مونږ ته دا رشته قبول نه ده ځکه ته زمونږ د لور لایق نه یې ته ځان ته وګوره ستا مال حال نشته دی ستا کور نشته دی ستا خاندان نشته دی زه تاله څنګه لور درکړمه
غالبان چې دا صحابي دی سعد رضی الله تعالی عنہ دی دا کم چې تللی دی د دنې نه لور آواز وکړو بابا جان څوک دي خپله ژبه کې 4 ټکې ویلې مونږ ته تعبیر په بابا جان وی دا الله رسول داسې کس را لېږلی داسې خبره کوي لیکن مونږه رشتہ واپس کړه ریجې کم کړه وی تاسو خو دې سړي ته ګورئ چې دا صحابي د رنګه تور دی شکل برابر نه دی خاندان نشته دی کورن غری نشته دی مال حال وسره نشته دی دې سړي ته خو ګورئ خو هغې شخصیت ته نه ګورئ چې چا را لېږلی دی هغې شخصیت ته نه ګورئ چې چا را لېږلی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یادي وی که تاسو ته قبول دا او که نه دا ما ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا خبره قبول دا رشته ما ته منظور ده زمونږ لورانې به داسې وکړي او که چرته یې وکړه نو دا مرچقاټې به مو له تا وکړئ چې یو عالم څوک ولیږي وایي چې لاړ شه پلانکې به تاله خپله خور لور درکړي چا بوله دا مری 2 ټوټې کړي صحابي راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وایي وی د رشتې راته خوا وکړو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته مهر در سره شته الله رسوله مهر خو را سره نشته کور دې شته کوټه دې شته وی نشته نبی علیه الصلاۃ والسلام له 100 روپۍ ورکړې او ویلې دوی په دې باندې ځان له کاروبار روان کا او په دې باندې خیمه والا خیمه خو پیژنې ټینټ او دا ولګاو واده وکړي صحابي لاړ بازار کې ګرځي ځان له خیمه علي ځان له واده له سامان اخلي اوزار اخلي استاد تللی دی په بازار کې اوازونه کوي صحابو ته چې ای د الله د رسول دوستانو صحابو نبی علیه الصلاۃ والسلام د جهاد اعلان کړی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام جهاد له روان دی نبی علیه الصلاۃ والسلام جهاد له روان دی کاروبارونه بند کړئ دکانونه بند کړئ تجارتونه بند کړئ نبی علیه الصلاۃ والسلام جهاد له روان دی وایي چې راشه چې جهاد له لاړ شو سعد رضی الله تعالی عنہ هغه پیسې راواغستې په کومه چې ول نبی علیه الصلاۃ والسلام ورکړې وې چې وی ټینټ په خیمه به ځان لواخلا او د واده سامان به ځان لواخلا هغه په هغه پیسو باندې زغره او ځان لواغستو او جهاد روان شوې د الله رسول با جهاد کې میدان کې وجنګي او زب پسرو پالنګونو باندې د خځې سره خوب کوما داسې خلک وګوره زب څه کوما زو په پالنګونو باندې خوب کوما او د الله رسول به جنګيږي د تورو په شلنګار کې وځي زب څه کوما زب دلته داسې ناسما ځان له تور او زغره واغستو ځان له اس واغستو د جهاد او زار ځان له برابر کو او لاړ روان شو زی جهاد لا لاړ روان شو زی جهاد لا الته چوره سیدو په کفارو کې په مشرکینو کې لاري وباسلې خلق قتل کو راوي غورځو اسلام له برکتو چې اسلام ګټو کی اسلام سو کی ګټو کی کله چې صحابي جنگيږي اخیره مرحله دي د مرکه د جنگ اخیره مرحله شروع دي دا صحابي ډېر په تیزه سره روان دي جنگ کوي صحابه راجم دي وې دا الله رسول دا پلان کې سوق ته لیکن دی چې جهاد نه تو د بوزي والے نقاب تړل اکثر د مجاهدینو دا طریقه ده چې نقاب تړي نقاب تړل چې نقاب تړل نو دا الله رسول دا سړی سوق ته چې دا په تیزه سره جنگيږي هغه پته نه لګي چې سوق ته لیکن اسلام له ډېر کار وکړي جهاد په خطر قوانه وکړو اخر کې ګوري چې دا صحابي په دوان دي د نيزه او د توري گزارو شو صحابي زخمی شو دا کوم چې تله ده سعد رضی الله تعالی عنہ زخمی شو سړی صحابي زخمی ده چې کله راغی راو ورځیدو او مخې کولاو شو د الله رسول आवाज کوي دا خو سعد ده دا څوک ده دا خو سعد ده دله خو ما پیسې ورکړې وې چې ورشه ځان له واده بندوباسو کدي جهاد نه راغلی دی جهاد نه راغلی دی کله چې زخمی حالات کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په پتون باندې سر یې خېره د نبی علیه الصلاۃ والسلام په جوله کې پروت دی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی الله ما ځان تفریدي ګیله خو په زړه کې ده اے د الله رسوله د جنت حوري به ما ځان تفریدي الله به ما ځان تفریدي د جنت نعمتونه به ما ځان تفریدي هغه ګیله خو په زړه کې و چې خلکو ته نفرت کو په حالات د کفر کې مو په حالات د اسلام کې چې خلکو سره په یو تالی ډوډۍ نه خوړه وی د الله رسوله حوري به ما ځان تفریدي داسې حالات کې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخبل طرف ته واړو لږ مسکی شو وای خاندل کله چې واپس را ګرځېدو مسکای ختمه شوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ راواړو د سعد رضی الله تعالی عنہ نه ساوته شهید شوی وروسته صحابه تپوس کی د الله رسوله کله چې سعد ستا په جولای کې پروتو ناغه نه ساخیږي او تاسو نه بل طرف ته وکاته ودی خاندل مسکی شوي هغه ته ځکه مې وخاندلو چې سعد په دغه سات کې ډیر تګو ځکه په زخمی حالات کې سړی ډیر تګي کیږي چې jihad کړه هغه بیا ډیر تګي کیږي سعد په دغه سات کې ډیر تګو لیکن د جنت نه حوري راغلي وي فرشتي راغلي وي او سعد له وبور کول لیکن زمانه شرمېدې مخې دراتلې نشوي نو ما د مخ بل طرف ته واړو چې سعد له وبور کی لیکن د سعد هغه په دنیا کې نصیب نشوي تګه د دنیا نه لاړ تګه د چرته لاړ د دنیا نه لاړ آخرت الله دې زمون جذبه داسې وساتي چې د سعد رضی الله تعالی عنہ بشانته د واده مرحله پریدو د جنت مرحلو ته ځان ورسو دا د پالنګ باندې خوبونه پریدو ځان د جنت مرحلو ته ورسو لیکن هغه ځان له واده له تیاری کې او بیا د جهاد میدان ته ځي داسې طریقه خو پکار ده کنه وس کته چاته وای چې یاره پلان کې درس لرازا الکه مانځل راځه هغه د ماسختن د مانځنه روستا دا کار زنه شم کولای ابسولوټلی ناٹ د درس تیار نه زه درس تیار نه یم د ماسختن مانځه به موږ ځاله خوب کو د کیو الکه دا ورځم شپه سړی به ګولیس خا کیږي پدې کې موږ درس تیار نه یو بیا موږ وایو چې موږ جنت ته ځو الله موږ جنت ته داخل نکړو اسید سعد رضی الله تعالی عنہ د دې واقعینه خو لګي عبرت واله کنه اے مسلمانا اے مومنا تا کې دومره عبرت ناراضي تا کې دومره جذبه ناراضي چې ته ما ځوتن لس بنځلس منټه په یخنا کې دلته په جمعات کې نشي تیرولې بیا وایي چې په جنت الفردوس کې اعلی مقام غواړم ته کاروبار لګ نشي بندولې ته چې دینو خوب لګ نشي خرابولې سعد رضی الله تعالی عنہ ته وعده پریدي سعد رضی الله تعالی عنہ وتا د پالم خوبونه پریدي او زی جهاد لزان جنت ترسي او ما وتا الله دې رحم وکي ما وتا لږ سات درس ته تیار نه یو لږ سات درس ته چې ممکنو دا د الله کتاب مونږ وورو او د الله په کتاب باندې عمل وکړو نه ته مونږ تیار نه یو الله دې وکي چې مونږ دې ته تیار شو